یو خو ته بطور ژورنالیست دې خبرې ته څنګه ګورې چې زموږ دا په ملک کې غټ غټ کوم صحافیان چې دي هغه صحافیان نه ښکاري، هغه د یو سیاسي پارټۍ ورکران ښکاري او د هغې یو خاص نیریټیف چې د هغه پیش کړي. ته بطور صحافي دغې صحافیانو ته په کوم نظر ګورې؟ ستا په خیال صحافت دې ته هم وایي؟ صحافت بالکل دې ته نه وایي چې ته د یو پارټۍ په ایجنډا باندې روان یې او د هغې هغه ایډیالوجي چې کومه هغه خلکو ته شوقی چې د دې دا ایډیالوجي ده. صحافي کار دا دی چې هغه ایډیالوجي خو وښیي، د هغې پارټۍ چې کوم منشور دی چې هغه هم خلکو ته وښیي چې د دې پارټۍ دا کار دی. خو زیاتره چې موږ دلته کې کله هم ګورو د هرې پارټۍ چې کوم دی د هغې ځان خپل منشور دی او هغه پارټۍ بلکې څومره هم پارټیانې دي منشور خو ټولو زیاتره چې کوم دی هغه سیم دی. خو مسله دا ده چې څومره هم صحافیان دي هغه تقسیم په دې وخت کې په دې وجه باندې دي چې هر یو صحافي کوشش دا کوي چې مارې بس خلک پرې ګوري او د خلکو د کتو او د خپل ویورشپ په وجه باندې هغې د یو پارټي ایډیالوجي چې کومه ده د هغې ایجنډا چې کومه ده هغه مخې ته وړي. او دغه بدقسمتي هم ده چې موږ دا نه ښیو چې یاره یو جینون سیز دی، یو ایکچوال سیز دی، یو ایکچوال امیج دی، هغه موږ خلکو ته نه ښیو. موږ بس هغې پارټۍ په هغې ایجنډا باندې روان یو چې دا پارټي چې ده دا موږ ته هغې د فالوورشپ یا فار ایگزامپل داسې به زه دا د دنیا شي خلکو ښیم چې هغې د هرې پارټۍ ځان خپل خپل بیټ دی. نن سبا هر یو صحافي چې کوم دی هغه پارټي چې کومه ده هغه کور کوي، خو د هغې کور کولو مقصد هرګز دا نه دی چې ته لاړ شې او د هغې پازیټیو څیزونه ټول راغلي او د هغې نیګیټیو څیزونه باندې خبرې نه کوې. د صحافي کار دا دی چې کوم څیز غلط دی هغه کریټیسایز کړي، چې کوم څیز صحیح دی چې هغه اپریشیټ کړي، ځکه چې دا اوپینین لیډر دی صحافي. اوپینین لیډر مطلب هم دا دی چې د کله هم یو تجزیه کړي یا انالیسس کړي هغه بالکل انبایسډ دا کې بالکل چې بایسنس نه وي. خو بدقسمتي ده چې خلک تقسیم شوی دی او د هغه دغه ویورشپ وجه ده چې ویورشپ ته ګوري بس ما دا خلک فالو کړي نو که زه د دې نه هټ کر ځم بیا خلک نه ګوري. خو زه یم که تا 100 کسان ګوري، 200 کسان دې ګوري، 300 کسان دې ګوري، نو بیا هم انبایسډ دی چې ځکه چې دا صرف داسې نه دی چې تاسو د پارټۍ فالوورز دي. دا وخت په دې ملک کې چې کوم دی خلک ډېر زیات تنګ شوی دی. هغه وایي چې موږ له داسې یو سیستم پکار دی، داسې یو نظام پکار دی، موږ چې وایي نظام بدلول پکار دی. بیا خلک وایي دا سوشلیزم دی، دا کمیونیزم دی. سوشلیزم او کمیونیزم چې کوم دی هغه سمثینګ ایلس دی، هغه داسې څیزونه ډوبي نه. خو کله چې نظام ټیک شوي نه وي د هغې پورې د ووټ چې کوم دی د هغې اړو څه فایده نشته. ووټ زه ورکوم ما ته دا پته نه لګي چې زما ووټ چېرته لاړ او چېرته نه لاړ. د هغې په وجه باندې سیسټم چې کوم دی هغه خراب دی. چې کله پورې د سیسټم د ټیک کولو خبره چا نه ده کړې د هغې پورې د ووټ قدر چې کوم دی هغه بیا هم نه وي.